اسلام دور کې چې بچا ګستاخي وکړه حتی چې د کعبې غلاف پې نیولي و نبي اسلام حکم کو چې لاړ شي مردار یې کوي. الله اکبر کبیره. ډېر کسان داسې راغلي وو چې ګستاخي کړې وه نبي صلی الله علیه وسلم څه کړي معاف کړي نه دي. په هغې کې یو عبدالله ابن خطل و د ده دوه وینځې وې وینځې او د نبي علیه السلام باید ډېره ګستاخي کوله او د وینځو به هم د نبي علیه السلام ډېره ګستاخي کوله. کله چې مکه مکرمه فتح شوه که نه او دا ونیولی شو نو دوی د کعبې غلاف نیولي مبارک غلاف او څه چې موږ له امن راکوي او بس پلانې او ډنګرې خبرې اترې کولې. نبي علیه السلام ته خبر راغلی د الله رسوله کسان خو سره د وینځو کس خو سره د وینځو ما نیولی دی او څه کوي هغه خو د کعبې غلاف یې نیولی دی وایي چې بس موږ ته د امن میلاو شي موږ مافي پلانې ډنګرې. نبي اسلام فرمایل لاړ شئ هلته کې څه کوي هلته کې مردار کوي. الله اکبر کبیره. بل و ابو رافع دا هم ډېر لعین و د نبي علیه الصلاة والسلام په شان کې به ډېرې ګستاخیانې کولې. عبدالله ابن عتیق دا یو صحابي دی دی لاړ او څه وکړو مردار یې کړو. صحیح شه. بل کعب بن اشرف دا د یهودیانو ډېر لوی کس و ډېر مالدار و مالدار او دغه د خپلې خزانې نه د خپلو پیسو نه کوم چې د یهودیانو عالمانو ورسره به یې مرسته کوله منډه ترړې به ورسره واله. صحیح ده. خو د نبي علیه السلام او شاعر ورسره هم د نبي اسلام په شان کې به ډېر عجیبه الفاظ استعمالول او خلک پرې راټول کړه او ورته به هغه قصیدې او هغه اشعار ویله او په نبي اسلام پسې به خنداګانې کولې. جنګ بدر چې وشو که نه نو د لعین جنګ بدر کې خو ډېر کافران مرداران شو. د لعین دا سلوکو چې رالی مکې مکرمې ته او د مکې مکرمې چې کوم مشرکانو هغې ټول راټول کړه او جناب یو قصیدې ورته ووي او د بدر چې کوم خلک مرداران شوي په هغې کې هغې پکې وستایل او ټول خلک یې په ژړا کړو په خپله مو سره په ژړا شو او ابو سفیان راټول کړو چې د بدر د کسانو بدله به اخلي د نبي نه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ډېر عجیبه اشعار به یې ویل حتی چې مدینې منورې ته په نبي علیه الصلاة والسلام پسې رالی او د نبي علیه السلام به ډېر بد رد وي. نبي علیه الصلاة والسلام به ډېر تنګ رالی وی ورته څوک نشته. الله ساشم د دې د خپل د نبي اواز نه کړه مړه چې دا اواز به یې کو که نه کاشم نو نه یې محبوبه نه یې نو الله وس نشته نو هېڅ نشو کولی. څوک نشته چې سر دې ووایي د کعب نه نو عبدالله ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه دا یو صحابي دی. مسلمه صاحب وایي د الله رسوله وایي که ستا اجازه دي زه به پسې لاړ شم. نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل صحیح ده لاړ شه. مسلمه صاحب وایي د الله رسوله که زه د هغه سره یو څو خبرې اترې وکړم ستا راسته اجازه شته هغه ورته بلکل شته لاړ شه صحیح دی بلکل خبرې ورسره وکړه. مسلمه صاحب لاړی کعب یې راویستو ورته وایي جناب وایي دغه شان وایي موږ په نبي علیه السلام باندې ایمان راوړی دی یاره خو پیسې رانه غواړي ټیکس رانه غواړي ډېر ترې تنګ راغلي یو اوس داسې نشو کولی چې خپل ایمان پرېږدي یو قسم نه خو تنګ ترې راغلي یو ګورو ودرېږه یو څو ورځې داسې به هم خلک څه کي نعوذ بالله قتل کي موږ به ترې خلاص شو. اوس زه تاله راغلی یم ما لږه غله وغیره راکړه او ډېره لږه ده راباندې نو هغه ورته وایي ما سره به په ګاڼه کې څه ږدې رحم چې ورته وایي ما سره به ذموارۍ کې څه ږدې. نو مسلمه صاحب ورته وایي څه سره کېدم نو هغه ورته وایي خپلې ښځې به راسره پرېږدي. الله الله. نو هغه ورته وایي ښځې خو ډېر عجیبه څیز دی. وایي بچي وایي بچي نه په سامان په وسله باندې په تورو وغیره باندې څه شوه خبره وشوه. مسلمه صاحب ورته وایي زه به بیا راځم. شپه شپه کې رالی او مسلمه صاحب ځان سره یو کس دوه هم راوستله او د دې کعب رور یې هم راوستو د ځان سره. نو اواز یې ورته وکړو د قلا مخې ته راغله اواز یې ورته وکړو کعب راوځه. نو چې کله دا اواز یې واورېد که نه نو یو روایت کې راځي ښځې ورته ووایي چې دا اواز خو داسې دی په دې کې خو ما د وینې بو راځي د وینې بو مه وځه. او ورته وایي دا خو زمونږ ملګري دی بل سره زما رور دی ورسره ولې نه وځمه خو ما هر ټایم دوی دی زه به ورله ځمه. کعب ورسره راووتو چې کعب راووتو دا کعب بن اشرف نه دی دا د خوشبویانو ډېر شوقي و نو ډېره ښایسته خوشبویي مږلې وه او څادر یې ځان ته تاو کړی ورالی. مسلمه صاحب ورته وایي ډېره ښایسته خوشبو دې مږلې ده او مسلمه صاحب د خپلو ملګرو ته ووایي چې زه به د هغه سر راټیټوم چې کله مې سر راټیټ کړو تاسو به دې څه وښئ سر به دې وښئ چې کله ما قابو کړو. مسلمه صاحب ورته وایي ډېره ښایسته خوشبو دې مږلې وایي دا سر درله رالاندې که چې دا خوشبو دې لږ سوم کمه یعنې خوشبو دې وګورم څومره ښایسته خوشبو دې لګولې. نو مسلمه صاحب ویښته یې وله سر یې وله خوشبو کو وکتو بیا هغه بل صحابي هغه بل دوه درې کسان ورسره هغې هم د مسلمه صاحب دا خوشبو څه کړه سوم کړله. بیا ورته کعب وایي په دې دوران کې چې دا خو ما سره خو ډېرې ښایسته خوشبویانې دي ډېرې ښایسته زنانه ده را سره په خوشبو کې پلانې ډینګرې. مسلمه صاحب ورته بیا وایي
و یو پیر بیا دا سر لږ را لاندې کا چې دا ویښته دې لږ بین کړم ډېر ښایسته خوشبو کوي نو چې کله بیا یې سر را لاندې کړو که نه مسلمه صاحب دا سره وله داسې ونیو او څه یې کړو سر یې څه کړو جدا کړو او رالی نبي علیه الصلاة والسلام له هغه سر راوړو او د الله رسوله کعب مردار دنیا نه لاړی نبی اسلام شکر ادا کړو نو غرض مې دا دی جناب دا کمنټس کې یو پلانې ډینګرې خوا دې خوا که نه دا ګستاخان دي دا نبی اسلام دور کې دوی ته معافي نه میلاو شوي ښه دا د معافۍ مستحق نه دي ګورئ نه دي په خپل نبي به څه کوو غیرت به کوو غیرت خو په دې غیرت دنیا نه م لاړو که نه الله ظالمه چې نبي علیه السلام سره به پاسو یې رکه صحابو سره به پاسو الله اکبر کبیره بس الله دې موږ معاف کړي الله دې موږ ته د خپل نبي مینه محبت حقیقت کې نصیب